السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم ستاسو رور ستاسو ملګری طاهر خا ستاسو څه نومونه دي یاره؟ واجد عمر، ستا واجد عمر عیسی، او د هغې یو څه نوم دی حسن، او د ده څه نوم دی حسین. حسین. دا تاسو ووایئ چې بهی دا وخت تاسو په کوم ځای کې روان یئ؟ دانګه اوس پول دي. پول په پول کې روان یئ؟ دا خو روډ دی، پول کم دی یاره. دا پولم دی کنه، په پول باندې ووتو نه. په پول باندې راووتو. او دا اوس ماحول څنګه دی؟ بهر موسم څنګه دی؟ یخني ده. یخني ده؟ یخني ده. دا واوره وریږي که باران وریږي؟ واوره وریږي او باران هم وریږي. دا واوره ده که باران دی؟ واجد عمر دې ته وګوره، باران دی. باران وریږي. واوره په کوم ځای کې وریږي؟ په غار کې. ښه، تاسو ما ته دا ووایئ چې تاسو اچھا بچه یې که ګنده بچه یې؟ اچھا بچہ. اچھا بچہ. ښه، اچھا بچه څه کارونه کوي؟ ښکلي کارونه. ښکلي کارونه کوي. ښه، په ښکلي کارونو کې څه کارونه وي؟ کله چې ورته وایې فری مه کوه، فری نه کوه. کله چې وایې دا کارونه مه کوه، دا کارونه نه کوه که نه الله اچھا بچہ یي. ښه، او اچھا بچه نور څه کارونه کوي؟ اچھا بچه نور څه کارونه کوي؟ نه، کله چې ورته وایې ما له پیزاړونه راوړه، پیزاړونه وله راوړي. اچھا بچہ. او اچھا بچه له الله څه ورکوي بیا؟ شربت اور سب جنتی وال شربت اصا. دا اچھا بچه له ورکوي. او جی ستاسو کې ګنده بچه څوک شته؟ نو. ښه، ګنده بچه څنګه وي؟ هغه چې خلک ورته وایي دا کارونه مه کوه، هغه کوي. څوک ورته وایي نه خو یې مه کوه، هغه کوي. هغه ګنده بچه. هغه ګنده بچه وي. او هر څه پټوي. او ګنده بچه ته بیا الله پاک څه وایي؟ میوه خو ګنده بچه له نه ورکوي. ګنده بچه له الله څه ورکوي بیا؟ ورته ګیلوي. او بیا هغه وسوځي، مړ شي. مراد پکې اورونه اچوي، په خوله کې اوري. په خوله کې اوري د ګنده بچه. نو تاسو اچھا بچه یې که ګنده بچه یې؟ اچھا بچہ. او تاسو د چا بچی یې؟ ماما او بابا. بابا د بابا. ستاسو د بابا څه نوم دی؟ ګل طارق. او ستاسو د پاپا څه نوم دی؟ طاهر. ماشاءالله. اچھا، سبق له څوک ځي؟ او سبق چا له ورځي؟ مالا. ښځه اوس به مونږ ته یو کس دعا وایي. ښه، واجد عمر به مونږ ته د جومات د ننوتو دعا وایي. واجد عمر هغه ووایه. جمعه ته د نکېدو دواله مفتح لی ابواب رحمتک. ماشاءالله. اوس به مونږ ته عیسی سورة فاتحه وایي. ښه، عیسی را دې خوښه سورة فاتحه وایي. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءالله. او حسن به مونږ ته د کېدو دعا وایي. حسن را دې خوښه د بیا خواته را دې خوښه زویه، په کیمره کې را مخامخ شه. ماشاءالله. او حسین به مونږ ته کومه دعا وایي؟ سنة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ماشاءالله ماشاءالله. او مونږ ته به حسن اوس دغه وایي، هغه حروف څه شي واجد عمر؟ الف ادا کېږي د خولې د خالي ځایونه، با ادا کېږي د دواړو شونډو د میلاوېدو او د لندې حصې نه، دا ادا کېږي د ژبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د ویښونو نه، څه ادا کېږي د ژبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د سرونو نه، جیم ادا کېږي د ژبې د منځ او بره تالونه، ها ادا کېږي د مړۍ د منځ نه، خو ادا کېږي د مړۍ د اوله، دال ادا کېږي د ژبې د سر
او بلا مخامخ د دوه غاښونو د ویښونونه ځل ادا کېږي د ژبې د سر او بلا مخامخ د دوه ماشاءالله ماشاءالله. ښه اچھا بچہ جګړې نه کوي اچھا بچہ دروغ نه وایي اچھا بچہ د ماما او پاپا مرګي خبره مني. ښه او اچھا بچہ الله په جنت کې څه ورکوي؟ ښه نو چې ته ښه کارونه کې نو الله پاک به تعالی بیا هر څه درکوي. ښه اوس به اچھا بچہ اسکول ته به ځي او اچھا بچہ د مور پلار اچھا بچہ غویمې اچھا بچہ ورانی اچھا بچہ د خپل ماما پاپا او اچھا بچہ سبق لا او اچھا بچہ بچے عیسا نزی خپل کور خواته سبق نه ځي. نو عیسا اچھا بچہ دے کہ گندا بچہ دے؟ اچھا بچہ او بھیا واجد عمر اچھا بچہ دے کہ گندا بچہ دے؟ اچھا بچہ او حسن اچھا بچہ دے کہ گندا بچہ دے؟ اچھا بچہ او حسین اچھا بچہ دے کہ گندا بچہ دے؟ اچھا بچہ. لکه تاسو ډېر تکړه نه یې یاره ماشاءالله. ښه دغه د چا خوښ دی؟ پاکستان د چا خوښ دی؟ زما. پاکستان د چا خوښ دی؟ مونږ به د خپل پاکستان خبره منو مونږ به د خپل پاکستان خیال ساتو. دا و زما بچونګړي واجد عمر حسن حسین او عیسی. خپل بچو له ښه تربیت ورکول پکار وي. د وخت نه د بچپن نه هغو ته خپل کومې چې دا اچھا بچہ او ګندا بچہ کانسیپټ دی دا څیزونه ورته وښایي. اچھا بچہ د الله څه ورکوي په اچھا بچہ د هغه مستقبل څنګه وي. اچھا بچہ سره پاپا او ماما څونه مینه کوي. د ګندا بچہ څه نقصانات دي ګندا بچہ څه کوي. نو دې سره دی چې هر ماښام د وده کېدو نه مخکې تقریبا نیمه ګنټه د خپلو بچو سره لازم اخلئ او په دغې کې دو ته دغه څیزونه ښایئ چې ګندا بچہ څنګه وي اچھا بچہ څنګه وي. نو د دې سره چې کله واړه اسکول ته ځي هم نه د اسکول ته تلو نه مخکې هغه ماینډ تاسو داسې جوړ کړئ چې هغه په دې کانسیپټ باندې پوهي. نو په دې څیزونو باندې کار پکار دی. الله دې وکړي چې زمونږ را روان نسل د خپل دین او د خپل وطن محافظین جوړ شي. ټیک ده که نه؟ د خپل وطن او د دین خیال به ساتو. دوست ټول سلام وکړئ. د پاپا جي څنګه سلام دی هغه شان سلام وکړئ. السلام علیکم.